د انصار یو زنانه صحابیه هغه میدان جنگ ته په منډه باندې را روانه ده چې حالات معلوم کما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعي شهید شوی دی کنه ځکه هغه ژوندۍ ټوله د دې د پاره خپل تیرول چې موږ د محبوب علیہ السلام دیدار کوو د محبوب علیہ السلام او دوحه رخسار ته وګورو د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې مناسیو هغه خوشاله دی ته هغه په دې ډیر خپو چې موږ باندې محبوب علیہ السلام د دوحه رخسار دیدن بنشي موږ به د ژوندۍ څنګه تیرو هغه صحابیه هغه زنانه د ډیر مینې د وجنه او د خپل د زړه درد قابو نه کړی شو میدان جنگ ته په منډه باندې راغله صحابه کرامو ته پوښتنه کوي چې د الله رسول څنګه دی صحابي ورته فرمایي استاد زوی شهید شو په دې می پروا نشته انا لله وانا الیه راجعون موږ ټول الله طرف ته روان یو مخې ته لاړه بل صحابي ته پوښتنه کوي نبی علیہ السلام په څه حال کې دی هغه ورته وایي چې ستا پلار شهید شو بل ورته وایي ستا خاوند شهید شو بل ورته وایي ستا زوی شهید شو د څلور شهادتونو د هغې د خبر ورته میلاو شو چې ستا په کور کې د څلور سړي شهیدان شوي دي پلار دې شهید شوی دی رور دې شهید شوی دی خاوند دې شهید شوی دی زوی دې شهید شوی دی هغې په دې څلورو خبرو باندې هېڅ پروا نه ده کړې دا یې زړه ته نه ده کوزه کړې چې دا په ما باندې غم دی خو لیکن د خپل محبوب د شهادت خبرې اورېدل دی د خپل محبوب د دیدن د بندېدو خبرې اورېدل دی هغې باندې د پلار غم چې دی نو هغه غم نه و هغې باندې د زوی غم چې دی هغه غم نه و هغې باندې د خاوند غم چې دی نو هغه غم نه و هغې باندې د رور غم چې دی نو هغه غم نه و هغه د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام د دیدار لپاره مخې ته روانه ده صحابه کرامو ته تپوس کوي چې ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسوي کله چې صحابه کرام هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسوله هغه محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ولید د محبوب علیہ السلام د وضحا رخسار دیدار وکړه نو الته کې د خپل عشق او د محبت یو نعره لګولې ده आवाज یې کړی دی اظهار د خپل مینې محبت یې کړلی چې کل مصیبت بعدک جلل یا رسول الله اے د الله رسوله چې ته ژوندی ستا د ژوند نه بعد ما ته هر یو مصیبت چې راځي هغه ما ته بالکل معمولي او اسانه